أصحابه الخيراء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما أو خادما لهما ولا تكن رابعا فتهلك. درود شریف یو ځل ووایه. اللهم صل علی محمد. عزتمند محترمو، نن ستاسو د کلي د علاقې دپاره ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې د الله د دین یو عظیم مرکز دلته کې قایمیږي او زمونږ دپاره هم خوش قسمتي ده چې مونږ کوهان شریف ته راغلي وو او اتفاقاً په دې مبارک مجلس کې خدای پاک مونږ له د شرکت سعادت راکو. عزتمند محترمو، په دې طرف چې مونږ تېرېدو ملګرو به بحث کوو چې ډېر ښکلی بازار دی او په دې علاقه دا ډېر غټ بازار دی او زموږ په سوات کې تقریبا د بریکوټ د بازار مقابله کوي. خو یو ځل یو صحابي جماعت کې آواز وکړو، بازار کې آواز وکړو چې جماعت کې د پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام میراث تقسیمیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد خلکو جماعت ته رامنډې کړې مسجد نبوي ته چې ګوري د حدیثو درس شروع دی، چېرته د قرآن درس شروع دی، چېرته څوک ذکر کوي. ناخلک کاریان شو چې دلته خو څه نشته، پیسې مسیح سمال خو نه تقسیمیږي. ناکس نه تپوس وکړي کوم ځای کې دي، نو هغوی دغه دی که نه، دا کم درسونه چې روان دي دا د پیغمبر میراث دی، دا تقسیمیږي. نو دا خو ډېره ښکلې خبره ده، ښه خبره چې په دې علاقه دا یو ښه بازار دی او د دې علاقې ضرورتونه دلته پوره کېږي. خو دا خو زمونږ دنیاوي ضروریات دي او د نفس او د بدن ضروریات دلته کې پوره کېږي. خو دیني لحاظ سره مونږ سوچ وکړو نو په دې علاقه دا یو غټ کمی و چې روحاني مرکز او روحاني دکان پکې نه و چې دلته کې یو سړی خپل دیني پیاس او تند هغه ماته کړي او دلته کې هغه ته سکون میلاو شي او د هغه دیني ضروریات پوره شي. په یو غذا کې صحابه کرام ته وایي چې چنده راوړئ. پیغمبر صاحب ته په خپله ناست دی مسجد نبي کې او صحابه کرام کورونو ته لاړو، چا یو شی را په شا کړی، چا بل څه. عمر صاحب وایي چې ما په زړه کې دا اراده کړې وه چې د کور نیم سامان نه وړم، د ابوبکر رانه په هر موقع باندې مخکې کېږي چې په دې موقع ته زه مخکې شم، نمبر ته ویسم. نو د کور نیم مال راوړو او دی خوشحاله دی چې زه دې پیرې له مې نمبر وړی دی. پیغمبر صاحب مو ورته وي ابوبکر څه دې راوړي دي؟ د الله رسول چې په کور کې څه هغه مې راوړي دي، کور کې چې څه هر څه مې راوړي، څه مې پاتې کړي نه دي. عمر تا څه راوړي؟ ما د خپل کور نیم ټول مال چې څه هغې ما نیم کور نیم مې ته راوړی دی. عمر صاحب په اړه کې بیا دغه وکړو چې دا اوس ابوبکر چې څه راوړو هغه لږ و، عمر ډېر راوړي و. لیکن فرق دا و چې عمر نیم راوړي د خپل کل مال او ابوبکر چې څه هغه ټول راوړي. خدای پاک دې ته نه ګوري چې تا ډېر ورکړي که لږ دې ورکړي، خو ستا اخلاص ته ګوري، ستا هغه خپل نیت ته ګوري. نو که ته د وس مطابق ستا سره لږې پیسې دي ته پکې لږې ورکوه او د یو سړي سره به ډېرې وي هغه به د هغې مطابق پکې بیا ورکوي. نو موږ به په قبرونو کې پراته یو او دې مدرسه کې به چې دی نو قال الله قال رسول ویلی کېږي، د الله کلام به تلاوت کېږي. اول ته کې اکاونټ کې چې دی نو عملنامې جاري او نیکۍ پکې لیکلی کېږي. به پلان کې پکې سبق وي او پلان کې پکې دومره پیسې ورکړي، دا پکې دومره حصه ده په ثوابونو کې. دا قاریان مولیان چې بیا لګیای او ځان کړی او د دین خدمتونه کوي، بیا نور علاقو ته ځي دین خورئ، په دې کې به زما ستا حصه وي. بیا دا نه ختمېدونکې سلسله ده، دا صدقه جاریه ده. نو الله رب العالمین دې دا اداره د علاقې دپاره د ټول ملک دپاره د خیر او د دین د تبلیغ د دعوت ذریعه وګرځئ او تاسو دا جذبه چې کوم نن تاسو په دې جذبه باندې موجود یئ، یقینا زما دا یقین دی
چې دې کې به د علما کرامو بهر ته تلو ضرورت نه راځي. هر سړی د خپل وس مطابق، خپل دوستان، خپل کور، خپل وس مطابق به دې دپاره راځي او دلته به دې کې به تعاون کوي. خوش قسمت هغه خلک دي چې د دې مدرسې د افتتاح لپاره د دې د قربانۍ لپاره خپله خاوره او خپله زندګي او خپله جذبه دا وړاندې کړه. زه وایم مړونو نن تاسو زموږ څخه ښېګړه ونه کړه، د علماو سم ونه کړه، د رسول الله مبارک پر اړولې شوي دین باندې تاسو لوی ننګ او غیرت وکړو. رب العالمین دې ستاسو دا ننګ او غیرت نصیب کړي او الله دې دې ادارې اخلاص او خیر او برکتونه نصیب کړي. دا څومره عوامو شرکت کړلی، علماو کړلی، الله دې ټولو جزای خیر نصیب کړي. او زموږ دا غونډ علاقه او ټول علما او ټولې مدرسې دا ګوره ستاسو د خدمت دپاره، ستاسو د اتفاق او د آخرت د ترقۍ د سوچ دپاره دي. نو د ټولو علماو سره د زړه نه مینه، د اتفاق اتحاد داستانو او خپله معاشره کې څومره مشران خصوصا د هغې خدمت کې دا خواست دی چې تبلیغ کې وخت ولګوي. چا وخت نه لګولی 4 میاشتې ټول مشران دا عهد وکړي. دویم دا راتلونکې اجتماع ده، اجتماع باره کې د هر کور نه یو فرد دغه اجتماع ته حاضري وکړي او دقسې مجالس به الله جل جلاله موږ او تاسو له راکړي. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. قابل احترام اکابر علماء کرام، خصوصاً د دې عظیم مشن داغی روح روا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب، حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب، حضرت مولانا عبدالصمد صاحب او زمون ډیر محترم رور جناب حضرت مولانا قاری احسان اللہ صاحب، مفتی علی عثمان صاحب او زمونږه د عبدالولی خان یونیورسٹی د تیمرګری کیمپس پروفیسر حضرت مولانا نقیب احمد صاحب، علماء کرام او د دې ډیر مبارک د خیر او د سعادت د مجلس ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانانو ورونو، د ډیر عظیم خوشحالی موقع باندې مونږ او تاسو راجمع یو چې الحمدلله ستاسو په دې ځای کې په دې علاقه کې د الله تبارک وتعالی د مقدس کلام د قرآن پاک د تعلیماتو د یوې ادارې بنیاد او دارنګ د هغې پرانسته او افتتاح دا کیدونکې ده. د ایمان د خاوند دپاره، د مسلمان دپاره دا د ډېرې عظیمې خوشحالۍ خبره ده. ځکه محترمو عزیزانو، دینی مدارس د انسانیت د ټولو نه اولنی ابتدایي او اهم ضرورت دی. په دې وجه باندې الله جل جلاله چې د انسان ابتدا او آغاز وکړ، نو د هغې سره سره د مدرسې بنیاد یې ورله کېښود. اولنی انسان الله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ. د آدم علیه السلام د ژوند او د زندګۍ آغاز په جنت کې د طالبۍ نه وشو او بیا د درس حلقم حضرت آدم علیه السلام په جنت کې لګولې ده. قرآن پاک اوله پاره کې مونږ ته د هغه مدرسې تذکره کړې چې وعلم آدم الاسماء کلها. دا علما پیږي چې دا علمه فعل دی او دې کې چې کوم ضمیر دی چې معلم ته نه مراد دی نو هغه الله تعالی دی. استاذ او خودنه کوونکی دا الله تبارک وتعالی دی او آدم علیه السلام زده کړه کوونکی دی. الله وی جنت کې ما دته خودنه شروع کړو، درانه زده کړه کوله. چې څوک خودنه کوي هغه ته مونږ استاذ وایو، چې څوک زده کړه کوي هغه ته مونږ طالب وایو، چې کوم ځای کې دا زده کړه او خودنه کیږي هغې ته مونږ مدرسه وایو. لہذا د مدرسې آغاز او ابتدا
د انسان د ابتدا او د آغاز سره وشوه. جنت کې د انسان آغاز وشو، د جنت نه مدرسې سٹارټ واخیسته. د آدم علیه السلام په جنت کې ابتدایي ژوند دا د طالبۍ نه، او چې کله هغه زده کړه وکړه بیا ورته الله فرمایي چې آدمه یا آدم انبئهم باسمائهم، دا څه چې د ما نه زده کړل اوس یو کلاس دی جنت کې ولګوه، دا نورو ته وښایه. خدایه ما سره خو نور څوک نشته، بچی نشته، یو بی حوا ده، وایي دی فرښتو ته سټارټ واله. نو فرښتو ته آدم علیه السلام سټارټ واخیسته، او چې د هغه وخت موافق څومره اسما د سیزونو او د هغې تعلیم چې کوم دی صاحب ورته ورکه. دینه عصري تعلیم هم ثابت دی، دینه دینی تعلیم هم ثابت دی، ځکه رسالت او نبوت د حضرت آدم علیه السلام په هغه زمانه کې د بخاری د شارحینو لیکلی دي. مولانا سید احمد پالنپوری رحمت ظله العالی چې اوس شیخ د دارالعلوم دیوبند دی، د دارالافتا رئیس دی، ترمیزی او بخاری دواړو باندې شرح ده. د بخاری د شرح کې هغه وضاحت کړي، وی آدم علیه السلام چې الله دنیا ته راولېږه د الله د وحدانیت سره سره هغه ټیم کې احکام د شریعت دا دومره نو چې مونځ او دس او حجونه او زکاتونه، بلکې د دنیا په امورو باندې آدم علیه السلام دا خپل اولاد به پویه کو. د هغه یو زوی دی حضرت شیس علیه السلام، دا د دنیا د اګریکلچر د ډپارټمنټ د زراعت د ټولو نه لوی ماهر انسانو د هغه وخت، او د به خلک په هغې باندې پویه کول. د هغه بل بچی دی پیغمبر هم دی حضرت ادریس علیه السلام، دا د انډسټریل ډپارټمنټ دا د هغې د ټولو نه لوی ماهر انسانو د هغه وخت او د زمانې. ځکه دا ابتدا او آغاز د انسانیتو، لہذا انسانی چې څومره تقاضي دي او دارنګې کم ضروریات دي، د هغه ضروریاتو د پوره کولو تعلیم هم د حضرت آدم علیه السلام په توسط باندې دا انسانیت ته ملو شو. نو وعلم آدم الاسماء كلها، په دې کې عصري او دینی تعلیمات دا ټول رالل. نو آغاز او ابتدا د مدرسې دا د انسانیت د ابتدا سره وشوه. دینه دا خبره واضحه شوه چې د انسان دپاره بنیادی ضرورت او د ټولو نه اهم ضرورت او اولنی ضرورت دا وجود د مدرسې دی. لہذا د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک د هغه د رسالت د ژوند او د زندګۍ آغاز دا د مدرسې نه وشو، دا د طالبۍ نه وشو. په غار حرا کې نبی علیه السلام ناست دی. غار حرا همواره نه ده، دلته مخکې ورځو کې د مدرسې افتتاح وه. نو ما وی د دواړو جهانو د سردار د مدرسې آغاز او ابتدا دا هم د غر د څوکې نه شوې ده. نو الحمدلله د غریزو علاقې دا خلک دوی کې دینداري دا زمونږ د سمو د علاقو په نسبت باندې زیات وي. مونږ سره زیات تعداد کې هلته مدارسو کې طالبان دا ستاسو د علاقو وي. نو زه اکثر دغه د غریزو علاقو خلکو ته دا خبره کوم چې دا ستاسو سعادت مندي ده، دا لوی خوش قسمتي ده. د دواړو جهانو د سردار د طالبۍ آغاز دا د غر په څوکه کې شوی دی، دا په یو غار کې شوی دی. جبریل راغلی ورته فرمای اقرأ بسم ربک الذی خلق، د قرآن د ناظرین ورته سٹارټ واخیسته. وای ما پسې وایا د قرآن تلاوت شروع کا. حضور ورته فرمای ما انا بقارئ، ماله خو لیکل او لوستل نه راځي، د استاد شاګرد نیمه پاتې شوی. جبریل بزان ته راته رغاړه ایسته. فغتنی، حضور فرمای زه به جبریل راته رغاړه ایستم چې ما به ورته وی نه راځي، ما ته به وی اقرأ، ما پسې وایا، ما به وی ما انا بقارئ، نه راځي راله. فغتنی الثانیه، په دویم ځل ځان ته راته رغاړه ایستم، بیا یې راته وی اقرأ، ما ورته وی ما انا بقارئ. په دریم ځل چې راته رغاړه ایستم، د بخاري شریف روایت دی، زور یې راله راکه. او د کم د علومو د نبوت دپاره د کم تحمل ضرورت چې هغې زما سینې ته را منتقل که. بیا یې ما ته وی ما پسې وایه چې اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم. او دارنګ اقرأ دا ټول چې کوم دی نو د دې تعلق د مدرسې سره دی. دا زدک دا ښودنه ده او دا چې کوم دی صاحب زده کړه ده. په دې وجه باندې نن الحمدلله دغه علماء کرام چې دوی دې ته نه ګوري چې آبادي شته او که نه شته، ځکه د حضور مدرسه دا د یو غار نه سټارټ شوه. هغه غار
په هغه خپل اصلي حالت کې تر اوسه پورې دی. تاسو کې ډېرو خوش قسمتو خلکو به لیدلی. لہذا مدرسه او اداره دا علما دې ته نه ګوري چې بلډنګ شته دی او که نشته، لیکن دوی سټارټ واخلي او دارنګې د قرآن د ناظرینا د حضور د امت د هغې چې کوم دی صاحب ابتدا وشوه. زمونږ د علمام چې راشي جومات کې ماشومانو ته ناظره باندې قرآن شروع کی، او زمونږ یو استازو هغه به مونږ ته وی تاسو به زړه کې دا نه راولئ چې ما علم وکړه، زه د پلانۍ ادارې نه فارغه شوم، وفاق کې مې دومره نمبرې رالی، بخاري کې مې دونه رالی، او اوس به زه ماشومانو ته الف با تا سا خیمه او پټکو په خویه به ورته قرآن خیمه. دې باندې به د احساس کمترۍ شکار کیږي نه، بلکې محترمو عزیزانو دا کم سړی چې کېناست ماشوم ته د ناظرې درس کوي، ماشوم ته د قرآن او د پټۍ سپارې درس شروع کوي، دله الله تبارک وتعالی یو لویه حوصله ورکړې ده او یو عظیم بشارت په دې آیات کې ورته وورو چې الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. نن الحمدلله په دغه جاګام کې د کمالی د دغه ځمکې مالکانو الحمدلله یو عظیمې دینی ادارې په اراده باندې د دې علماو ته د ځمکه حواله کړه، او په هغه خوشحالۍ کې نن په دې جاګام بازار کې د علماو او د عوامو مشترکه یو عظیمه اجتماع ده. هم په دې خوشحالۍ کې وشوه چې دلته یو بنیاد په دغه بازار کې د دې مدرسې دا کېښودی شه. هغې دپاره زمونږه په دغه مجلس کې د مدرسې اهمیت دا ملګرو ته واضحه که، او دغه مدارس دا د عوامو او د علماو مشترکه جدوجهد باندې چې څومره دي دا آبادي دي، او چې څومره نوې آبادیږي دا به په مشترکات تعاون او جدوجهد باندې کیږي. علما کرام په هغې کې لګیایي، د قرآن او د حدیث درس او تدریس به کوي، او دارنګې عوام مخلص مسلمانان رونه به د هغې سره د بلډنګ په تعمیر کې د اساتذه او د تنخواګانو متعلق د مدرسې چې کوم اخراجات راځي په هغې کې به هغه تعاون ورسره هغې کوي. الحمدلله په دې موقع باندې هم ګڼو ملګرو د خپل اخلاص مظاهره وکړه، او د دغه سوشل میډیا په ذریعه باندې چې څومره تعلقدارو ته، څومره متعلقینو ته، او څومره د دوی پیژنګلو ته د آواز چې کوم دی صاحب دا ور رسیږي، نو د هغې ټولو په خدمت کې دغه درخواست دی چې هغوی د خپل تعلقات او د خپلې هلې ځلې دا د دې مدرسې د کامیابۍ دپاره هغوی استعمال کړي. نو انشاءالله تعالی د رب کائنات نه دا توقع ده چې دا مدرسه به په دې کلي پورې محدود نه وي، بلکې دا به الله د ملک په لویو جامعاتو کې چې کوم دی صاحب دا شمار کړي، او د قرآن او د احادیثو د علوم دینیو تر د قیامت پورې یو عظیمه چینه به چې کوم دی الله تبارک وتعالی وګرځوي. نو زمونږ ټولو ملګرو ته چې چاته د دې دا آواز ور رسیږي، که نارینی او که زنانۍ، دغه پیغام دی هغې ته چې دا مدرسه اوس چې دغه دی فلحال هغه د پلاټ په شکل کې ده، او دغه علماو هغې کې یو دارنګې د مخلصو ملګرو مشران د دې کلیو د علاقو د قومونو راجمع شوي دي، هغې په هغه ځای کې تیږه چې کوم دی صاحب دا ولګوله. نو هغې ته دا درخواست دی چې هر قسمه که د میټیریل په شکل کې وي، که د نغدو په شکل کې وي، چې د دې مدرسې سره تعاون وکړي او دلته یو بهترین بلډنګ په دې ځای باندې تعمیر شي چې آینده مونږ راځو چې انشاءالله پروګرام په دغه مدرسه کې کیږي. د دې ټولو د سعی او کوشش دی الله خپل دربار عالیه کې او خپل جناب کې قبول او منظور وفرمایي. مهرباني مولوي صاحب، ډېره مهرباني. قاري صاحب تاسو خپل کانټیکټ نمبر چې کوم یو داسې یو نمبر چې په هغې باندې د ایزي پیس اکاونټ کولاوي د ټیلینار نمبر وي، نو دغه دواړه نمبر تاسو ګرانو کتونکو ته ووایئ چې په هغه نمبرو باندې ستاسو بیا رابطه کوي، او څوک مالي جاني څومره تعاون کوي نو په هغه نمبرو به سره رابطې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مولانا صاحب خبرې واورېدې، او الحمدلله زمونږ د علماو د اخلاص او د عوامو د اخلاص دغه نتیجه وه چې په کثیر مقدار باندې خلک چې نو هغه دلته راغونډ شو. دا د دوی ایمانی جذبه وه. الحمدلله د دوی د دې ایمانی جذبې نه موږ ته دا معلومات شو چې انشاءالله العزیز دا بلډنګ به ډېر زر چې نو هغه به تعمیر شي،
زمونږ کانټیکټ نمبر دی 0348 960 66 65 او بل نمبر دی 0345 92 90 91 0948 960 66 65 0348 92 90 91 په دې باندې ایزی پیسه اکاونټ هم دی چونکې دې لږ تاسو ته وضاحت هم کومه زمونږ سره به د الحمدلله مدرسه چې کله تعمیر ته ورسیږي په هغې کې به دا خبرې چې اول نه زمونږ سره به طریقه کار دا وي چې کومه ماشومان چې نو هغه سکول وي نو هغه باقاعده به سکول ته ځي او بیا مدرسې ته راځي زمونږ سره پاتې کېږي حفظ به کوي بیا چې نو په اولنی ټیم کې به الحمدلله زموږ دومره علما دي الحمدلله چې په اولنی ټیم کې به هم علم کېږي که څوک سکول نه وي اولنی ټیم کې به هم علم کېږي او دویم ټیم کې به هم علم کېږي څوک سکول وي زموږ سره دلته پرایمري سکول هم شته بیا چې موږ ته های سیکنډري پورې موږ دلته تعلیم حاصلولی شو چې کوم ماشومان چې هغه سکول وي د والدین چې نو هغه دا یو سوچ دی فکر دی خواهشي چې یاره موږ به دې باندې سکول هم ووایو نو د هغه د سکول سره سره به دوی علم هم کوي نو سحر کې به هم علم کېږي وروستو ټیم کې به هم علم کېږي سحر کې به هم ناظره حفظ کېږي وروستو ټیم کې به هم انشاءالله ناظره حفظ به کېږي نو تاسو ټول عوام ته دا درخواست دی چې یاره تاسو اول دی کې برفور چې نو تعاون وکړئ او انشاءالله تعالی د علما کرامو چې کوم کردار دی انشاءالله هغه به وروستو نه وي دا د اسماعیل بھائی نمبر دی نو تاسو به دې باندې زموږ سره کانټیکټ کولی شئ انشاءالله نو دا ستاسو د غونډ قوم سرمایه ده انشاءالله نو په دې کې تاسو تعاون کولی شئ هر وخت کې کولی شئ موږ سره رابطه انشاءالله کولی شئ صلی الله تعالی خیر کائنات دا مدرسه چې د هغې بنیاد دلته کې کېښودی شو الله دې د ملک په لویو جامعاتو کې شمار کړي د قرآن او د حدیث او د علوم دینیو یو عظیم مرکز دی الله وګرځوي او دا څومره لوی واړه چې په دې عظیمه خوشحالۍ کې راجمع شوي دلته دا د ټولو ایمانی جذبه د څنګه چې مولوي صاحب ووي رب کائنات د هغې د حاضري په خپل در کې قبول او منظوره کړي او تر د قیامته پورې د الله دا مدرسه په علوم دینیو باندې آباد ولري څومره علما او حافظان چې د هغې نه فارغېږي او د دین څومره خدمت پکې کېږي الله دې د ټولو حاضرینو په عملنامو کې د هغې ثوابونه چې کوم دی دا ولیکي او کریم پروردګار دې زمونږ او ستاسو مال جان وخت دا د الله په داسې دیني کارونو کې چې کوم دی نو صرف کړي د ګناه د کارونو نه د الله زمونږ او ستاسو حفاظت نصیب کی د ګناه د مجلسونو نه د الله حفاظت نصیب کی داسې د قرآن محافل او مجالسو کې د الله بار بار زمونږ او ستاسو د ټولو حاضري چې کوم دی دا نصیب وفرمایي څومره ملګرو چې مالي تعاون وکړو د ځمکې تعاون یې وکړه یا هغې دلته رالل دا اجتماعي کامیابه کړه دا هغې څومره بهترین بدلې دی الله تبارک وتعالی دنیا او آخرت کې ورته ور نصیب کی او د دې حاضرۍ چې څومره فضایل او برکات دي هغه ټول فضایل او برکات دي په الله ټولو نصیب وفرمایي وصلی الله تعالی علیه